الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن مرآة المؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان و دوستان، اللہ تعالیٰ دے زمانگ دا راتل دا ناس خپل بارگاہ قبول کی. اللہ تعالیٰ دے زمانگ دے ټولو کامل اصلاح کی او اصلاح لپاره بنیادی شی هغه دے شیخ صحبت دے. دا چونکہ مرکزی نقطہ دا او دې منې د انسان د اصلاح دار و مدار دی. په دې وجه بار بار د هر حلقې په ابتدا کې د دې متعلق لږ ډېر ذکر کیږي، د دې اهمیت چې دی هغه بیانېږي. په دې بنیاد باندې په دې تصور سره چې دا خبره زمونږ په زړونو کې ښه راسخ شي او کینی دا خبره که چېرته مونږ اصلاح غواړو نو هغې لپاره د شیخ وجود ضروری دی او بیا د هغه صحبت دا لازم او ضروری دی. څومره چې خلق دنیا ته راغل دی او الله تعالی هغونه څه کار اخیستی دی، نو تاسو که په هغې باندې غور او فکر وکئ، تاریخ ولولئ، کتابونه ولټوئ، علماو نه تپوس وکئ، نو په دې نتیجه به تاسو ورسئ چې هغه ضرور به ضرور دی چې الله والا سره تعلق هو. داسې کیدی نشي چې دغه یو الله والا سره تعلق نی، اصلاحي تعلق یې نی او بیا الله تعالی هغه نه د دین کار اخیستی. دا ناممکنه ده، مشکله نه ده، ناممکناتو کې ده دا خبره. هر یو چې تاسو وګورئ د الله والو صحبت ته لاړ، معمولی انسانو ظاهر کې داسې څه حیثیت یې نه نه علمي د علم په دنیا کې او نه دنیاوي د دنیا په اعتبار، لیکن چې صحبت اختیار کړه الله تعالی ورته هغه نعمت ورکړه چې هغه غټ غټ د علم والا بیا د هغه مقابله نشي کولی، هغه ته رسایي نشي ساتلی. اگر چې هغه دنیاوي لحاظ سره کمزوري، لیکن د علم دا یو برکت دی، دا یو فوقیت او عظمت الله تعالی دین له ورکړ دی چې د هغې په بنیاد باندې څوک بیا د قوم قبیلې نسب دې ته نه ګوري، بلکې د هغه تقوا طهارت دې ته ګوري. او چونکې د الله تعالی فیصله ده نو هغه شانتې د هغې اثرات بیا مرتب کیږي. الله تعالی پخپله فرمایي دي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څوک چې زیات تقواداري هغه عزتمند دی. دنیا په لحاظ سره خو عزتمند هغه دی چې پیسہ، مال، دولت، ریل پیل او جاه و جلال، حشم، حدم، دا دی جو د هغه یو نوم دی. نو یو خدا دی چې دا نوم وختي دی، څو پورې دا ټول څیزونه د سره موجود دي
نو بیا خو د عزت شته قدر او منزلت شته او چې هر کله دا سيزونه ختم شل د عزت او هغه سره بیا ختم شي. دویم دا چې دا سيزونه د ترجمه د پوری دي چې څنګه د ژوند ختم شو د حیثیت د غنوم د شهرت د یاد هغه د خلکو د زړونو بیا اوسي بل را مخ کې شي بیا خلک دغه سناخانی کوي دغه خبرې اترې کوي دغه واقعات قصص بیانې هغه بیا ځان له نمونه ګرځي. لیکن یو سړی دین سره تعلق ساتي دی الله والو تعلق ورته حاصل شو نو په دنیا کې هم د سرو خرو د عمر نرستم بیا دغه تذکرہ چې دغه جاری او ساری گویا الله والا چې دی دغه سره کم خلق تړلی شي وي دي تعلق دی د مرګ نرستم بیا ژوند دی گویا د منه مرګ ناراضي یعنی نو روحاني مرګ د نه واقع کیږي عادي مرګ خو واقع شو لیکن روحاني تور مندې ژوند دی نه صرف ژوند دی بلکې د نور د هدایت سبب او ذریعہ دی بیا وګرځي دا وګوره څومره اولیاء دي د سلسله کې نو څومره زمانہ مخکې دا تیر شي دي 1500 کال مخکې 200 کال مخکې 1000 کال مخکې 1200 کال مخکې 800 کال مخکې 300 کال مخکې دم د مخکې تیر شي دي لیکن دغه قانون چې دی اوسم باقی پاتې شي اوسم دغه تذکرہ منګه کو او هغه کې او حلاوت او میఠاس او خوند امازه منګه محسوس کو د انسان زړه وسره راځوندې شي دغه روحانيت چې دا وسره تازه شي انسان یو تازگی محسوس کوي مسرت او خوشحالي محسوس کوي. حالانکه عام طور باندې چې انسان دنیا نه لاړ نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته چې سل کالو وروسته دا گویا دا ټوله دنیا چې دا بیا بدل شي یعنی سل کالو پورې د خلک ژوندۍ سل کالو وروسته جو ختم شي نوې نسل بیا راوځي هغه زاړه خلک بیا د سر نه سوک پیژني نه خپل زمانہ واخلای موږ بزیات ته خپل لیکو پیژنو ور نکي په پیژنو دینه په شاته موږ ته معلومات دشته د موږ ته کور والا خولی شي ځان نکو نه لګ ډیر باغو موږ ته تاریخ وي لیکن کوم هدا پورې خپل نیکه پورې بس بیا چاته معلوم ني او دا خوش په دې قبرونو باندې کتبې شروع شل کدا کتبې نه وي دا موږ چې په لیکای کو علامت لپاره نخ لپاره پہچان لپاره بیا خو به سر نه چوپ پیژنده باندې دا څوک دلته پروت دی لیکن چې الله سره تعلق قائم شو ظاهری طور باندې کې دغه قبر دغه علامات ختم هم شي لیکن د خلکو بزرونو کې دغه نوم چې کوم دغه جاویدانی خلک بیا یادي نو دین سره تعلق چې کوم دغه لازم او ضروری دی اصلاح لپاره هم لیکن د دې فواید چې کوم دي اجازه کی شاته دغه اوشلی نو د دې دینی فواید دنیوي هم دي دینی خودي او دي دنیوي څه فواید دي چې د مرګ نه وروسته خلک دوی یادي خلک ځان لپاره نمونه ګرځي نو ګویا د دنیا او د آخرت دواړو په دې کې کامیابی ده او سرخروي ده انسان لپاره ک الله تعالی غوښتلې څه شهرت به ولنه ورکو ځکه حکم د خپل اصلاح کوا نو بس انسان د اسلام محتاج او خپل اصلاح به کوله لیکن الله تعالی په دې باندې ثمرات مرتب کړل چې ته د منډه ترل چې وای ځان چې کړه را کړه مجاهده کوي مهنت کوي د دې په واسي مسله ز تعالی راکوم غټ سلا او غټ بدل څه دي المتحابون فی جلالی لهم منابر من نور چې کوم زما محبت کې رایو زی شي زما د محبت داوا کوي نغول پرما غټ غټ منبرونه تیار کړ دي وجبت محبت المتحابین فیها والمتجالسین فیها والمتزاورین فیها والمتبازلین فیها الله فرمایي چې سلور تمغه بددول ورکوم دا اوس موږ چې چار راځو شیو دې کې زمونږ سپوله پټه دا شریک نه دی عزیز ولی نه ده عزیز ولی خپل اهمیت دی هغه جدا یو شی دی لیکن دلته چې موږ دا راځو صرف د الله تعالی د مینې او د محبت دغه په بنیاد باندې چې د الله محبت موږ ته حاصل شي د الله تعالی معرفت موږ ته حاصل شي د الله تعلق موږ ته حاصل شي او هر یو د دې تعلق دی یعنی اغستو او د حاصلولو محتاج دی څوک چې دا خبره کوي متکلم دی محتاج دی بلکې دی زیات محتاج دی او چې څوک اوري دا محتاج دی خوشو کې یو وینا کې نور اوري کټول شروع شي نو به کار خرابي یا الله تعالی باز مخې ته کی چیزا د خپل اصلاح وکيږي او د په ذریعہ د خلکو اصلاح کیږي نو په دې وجه د محبت په بنیاد مونږ راځي شي نو الله تعالی دا تمغه مونږ لپاره خدا خو شرط دا دی چې مونږ کې اخلاصي للهیتی
نام و نمود شهرت بل څه دنیاوي اغراض او مقاصد دانی. ځکه ډیر خلک حضرت یو فرمایي چې الله ولو صحبت تزي خپل دنیاوي اغراض سره زی دنیاي مقصدی چې زب دې محفل تزم د دې اثر بس پریږدي چې خلکو په ژوند کې به زمام یو عقیدت پیدا شي. زمام متعلق به وي چې او به دې دا سړی چې دې دیندار دی، دیندار خلکو سره تعلق دی، خانقاه ته تک را تک کوي، خجی ډیر غټ مبلغ دی، تبلیغ کې ډیر ګرځي او آینده زما سم مفادات دي، نو د هغې منې به د دې ښه یو خوشګوار اثر پرېوځي. خلک به زما طرف ته مایلی، خلک به زما متعلق ښه سوچ او تصور کوي، او که زه یو مطالبه وکړم نو خلک به هغې منې امین و مازر وایي. نو ګوره اوس دین دی، لیکن په دې دین کې دننه د هغه خپل یو مقصد دی. او دقه متعلق پرون ملفوظ تیر شویګا په مازیګر حلقه کې چې حکیم علامه رحمت الله علیه فرمایل چې بعضو کې سړی یو کار د خیر شروع کوي لیکن هغه مفضی الا شر شي، شر طرف ته هغه یعنی هغه کې گویا هغه شر چې هغه راوځي. شروع ابتدا کړو اخلاص للهیت سره یعنی د دین کار شروع کړو، لیکن چونکی نیت کې بګاړو، اخلاص پکې نو، ریاکاری او پکې یا دنیاوی سره مفادو، نو خیر غل لپاره به شر جوړ شي. نو په دې وجه دا عرض دی چې اخلاص او الهیت سره بسړی راځي، څه غرض مقصد به دل کې نه ساتي، دنیاوی به بسوم، بلکې حضرت فرمایل چې دینی به نه ساتي. حضرت فرمایل چې الله ولو صحبت ته سړی وي نو دې کې درې قسم خلک دي، یعنی صحبت ته روان دي، الله ولو سره تعلق دی، مینا او محبت ساتي، لیکن بیا به کوم درې قسم خلک دي. یو هغه دی هغه دی لپاره زی یا سلورو غنای دی لپاره زی چې ځا الله والا دی جو موږ بدن سره ذکر عزت موږ به ذکر عزت دا خلک تک را تک کی ونو موږ به سوا ورو. نو یې فرمایل دا ما خنیت دی لیکن اعلانیت نه دی. بل یو فرمایل هغه خلک دی هغه دی لپاره زی چې راځه جو زم خپل اصلاح لپاره الله ولو خاطه اولنی زی سم مقصد له خلق ټول روان دي، زو مازم جو زبا پکې ذکر وکم، زبا پکې ملاقات وکم، زبا پکې خبرې واورم. اولنی هغه څه دي وی فرمایل ټیک تا دام یو خنیت دی لیکن اعلانیت نه دی. دویم هغه دی چې هغه وی خپل اصلاح لپاره زم. حضرت فرمایل داومه دنیا دا داومه کامل نیت نه دی، اعلی درجه ته من دا حاصل دا متوسط دی، درمیانه غوندي. نو سوچو که څنګه درمیانه دی، مو خو اصلاح راځو کنه. لیکن حضرت یو فرمایل چې دا اصلاح په نیت باندې زی دا یو قسم غرض دی، یو مقصد دی، اگر چې د دې اهمیت شته، لیکن حکیم علامه رحمت الله علیه او ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه په انتخاب بخاری کې د دې په تشریح کې دا لیکل دي، دغه حدیث په تشریح کې چې دریم قسم خلق چې دغه اعلی قسم خلق دغه کم یو دی، هغه دې نیت سره دی الله والو خواته زی دغه صحبت تزي چې دا الله والا دی، دل الله تعالی یو مقام ورکړ دی، په دې مقام الله فائز کړ دی، د حق جوړیږي چې د خوا تعالی رسم دې خبره حقدار دی چې زه د صحبت تلاړ شم. گویا دا د استحقاق دی لري، دا یو حق دی، گویا زه د حق امدا کوم او زمنن زما اسلام ما کیږي. نو فرمایل دا ټولو کې اوچت نیت دی. خیر کومه غنیت د شو ګولې خو زمنن دې کې غنیت راشي، ځکه چې سړی اصلاح ته متوجه شو، دی والله والا خاطر راضی دی، اصلاح په نیت خو ځکه دغه عظمت شته کنه، دغه قدر او منزلت شته، دغه یو مقام دغه په لګ شته چې او دی الله والا دی، دې مقام والا دی، دې صاحب مقام دی، صاحب مقامات دی، دغه صحبت ته انسان زی. نو هر ازمه دا کو چې دې کې اخلاص او للهیت دا شرط دی، چې څومره د اخلاص او للهیت نه راغلي زمونږ د تک را تک دا سه ناکام دی بیا غوړي. نو عقیدت محبت او اخلاص دا لازم او ضروری دی چې دې اخلاص سره موږ راځو، نو بیا الله تعالی زمونږ امت ګډ عمل دبم بیا قبول کی. او کنه اخلاص پکې ني یا طلب ني شوق ني زور او زبردستی سره موږ راځو، نو یاد وساته ټول عمر به موږ د قصې ګرځو اسلام و نشي. ځکه ډیر مرګري زما په مخ کې ناشتي مشاهده ده زما چې هغه په زور باندې راځي، چونکه زما سره واسطه ده، نو مې خو اخلم نه هغه تخپته چې کم ته زویم ده به تکلف تعلق ته سره زما هغه صرف زما دی یری راځي، د شرم نه راځي، نو دا راتل فضول دي. ځکه د منځ کې واسطه زشلم چېرې دی به خپشي یا دا ډیره موده ځتلم کوسم خلک بوي ولی، نو گویا د دم مطمئن نظر هغه مخلوق دی،
او چې مخلوق باندې نظر شه خالق نه نظر واخت نو بس ارسل اللہ وشی وی نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں خدا کے لیے میں خدا چاہتا ہوں. دا وسړی تصور کوي خدا کے لیے میں خدا چاہتا ہوں. انتہائی اخلاص او للہیت اصلاح لپاره تم گویا دی کی دا درېمه درجه ته دا بیان شلا چې صرف د الله تعالی ما باندې دا حق دی دته مقام ور کړ دی زکه زم چې په دې نیت مونږ راځو بیا ګوره اصلاح کیږي نه. او الله تعالی خو قدردان ذات ډیر معمولی عملوم د انسان بیا قبول کی معمولی عمل دی لیکن د اخلاص چې کوم دی دا بنیاد دی اصل دی. صحابه تو ګره دم توجت مقام ولې ملاو شه آیا هغه جدا یو مخلوقو بل شانت انسانانو آیا دغه په دې جسم کې په دې خد او خال کې په دې اعضاء او جوارح کې څه فرق وو زمونږ دوستر کې دی آیا دغه درې یا څلور وي یا دغه سرګې موږ نه زیاتې خسته وي روشن وي حقیقت کې خو وي لیکن ظاهر یو تقابل غونډه کوم ظاهر دغه زمونږ څنګه انسانانو دغه شان انسانان هغه وو دغه لاس پیدا ارس دغه وو څه فرق هغه کې نو لیکن دا اوچت مقام چې ورته ملاو شو دا په څه وجه باندې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحبت باندې ورته ملاو شو. کینه دې پورې په کتابونو کې راځي چې با صحابه داسو چې هغه وسل او 250 شپېته دا به نه پیژنل چې دا 50 څه دوی یعنی دم دا یعنی ساده دا سي سادگی په غالب و چې 50 په نه پیژندل لیکن هغه مقام ته ورسې چې فی زمانہ دغه وخت نه رسټ چې څومره اولیاء دي نمونه غوښه ضرورت په سلاسل کې غټ غټ علما اولیاء تیر شوي دي په دې تاریخ کې کدا ټول را یوځي شي لیکن دغه صحابي دغه معمولی غونته چې یعنی دا څه وګڼي چې ورشه دغه ته نشي رسیدي دا څه مقام ورته حاصل ده په څه وجه د صحبت په بنیاد باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عقیدت په بنیاد باندې صرف صحبت غره دا کافی نه ده که صرف صحبت وین ابو جهل نه زیات غټ صحبت تا حاصل سي نه ابو لهب اترو پکور کې ناستو څومره د قریب رشتہ وا قریش سرداران قریش ټول خپل د خاندانو هاشم خاندان خپلو ابو طالب سکترو لیکن چونکه عقیدت او محبت هغه نو کومه طبي محبت او عقلي محبت نو په طبي محبت باندې ګوره نجات نشته اصل نجات او مدار هغه په عقلي محبت باندې دی. طبي محبت ابو طالب نجات وځي چا دی چانو صرف یوې موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایل شعر واره دا خلک ټول راځي شي وي دي چې دې زمونږ خدایانو ته بدیره دی وي دا څه چلو کې گزاره وسره کوم وای ورته ایس وته مویا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څه چر داتروم کس مانه مخواړو نو روان شه سترګ مبارک کې اوخ راغله ابو طالب سے نه برداشت سي واپس شوی چې څه کوي کاو ویزه سره یم لیکن ایمان را نه وړو ایمان په قسمت کې نو هغه طبي عقیدت او محبت تعلق هغه پکار نشه هغه پکار نشه او بل طرف ته وګورئ چې حضرت وحشی چې هغه ته عقلي محبت حاصلو عقلي محبت گویا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته حاصل هغه ته طبي عقلي دواړو لیکن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه سره طبي محبت چې هغه یو ګونه کم نو یعنی آسان الفاظ کې لیکن دغه د عقلي محبت په بنیاد باندې هغه صحابیت شرف حاصل شه شکل اسلام قبول کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې وحشی سا اسلام قبول دی بالکل الاسلام يهدم ما كان قبله چې څه شي وي دغه ټول معاف لیکن تا کار داسې وکړ دی چې زما غتر دې ډیر بے دردۍ سره شهید کړ دې دغه مسله دې کړ دا مثلا پوزه مبارک دا کټ شوی د بینی ګوت دې ولا کټ کړ دې سترګې دې ولا راوخکل دې شونډې دې ولا کټ کړ دې خخوګونه دې ولا کټ کړ دې د خپو ګوت دې کټ کړ دې هغه نه هر جوړ شوی دې او حضرت هند په غاړه کې اچولیو کله چې حالت اسلام کې نو او سینې راوخکل ولا دنه دای چې چلو یعنی په دې چکونه لګولیو وی چې اے وحشی ستا اسلام قبول دی لیکن هغه منظر چې ما ته سامړه شي بیا زه برداشت کول نه شم لہذا ته به داسې چل کوي چې ستا اسلام قبول لیکن ته به زما مخې له ناراضي زما صحبت ته برازي خو زما مخامخ باندې کې یعنی ما ته ډیر مخې مخې تکېږي نه نو حضرت وحشی به چراغ داسې روسته بکې ناشته یا د صحابه او شاته به پټ کې ناشته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ما باندې نظرونه لګي
عرض مې دا و چې وګوره طبي مهدب یو لحاظ سره نو لږ یعنی دا صرف ساده انداز کې تاسو په کوم وو لیکن ظاهر کې نو لیکن هغه طبي محبت کنو لیکن عقلی چونګ ورته حاصلونه دی هغه په بنیاد باندې غلاړ مخې ته وته نو صرف په دې ومنه د جماعت محبت حاصل دی نه طبي محبت کافی نه دی سره عقلی محبت څه مطلب چې اطاعت کې انسان ولګي کې دي شي او کس دغه شیخ سره طبي محبت دیری یره جته مې ډېر خو خیتانه بغیر وخت نه تیریږي ولی یو خبره نه اوري هغه ورته ذکر کو دارانه نه کیږي خاجي موز کو دارانه نه کیږي تهجد اهتمام کو یره جدا کارګران دي نو موږ دا ویل شو د یو طبي محبت دی لیکن عقلی محبت نه دی ځکه او چې عقلی محبت سونی حاصل نو دی بیا نجات نشي مونږ نجات لپاره عقلی محبت دې دا لازم او ضروری دی اصل عقلی محبت دی کدی سره طبي محبت رايو ځ شنو بیا نور علی نور دی ځکه چې کله عقلی محبت سره طبي محبت رايو ځ شي نو بیا په ځل کې اشکالات نه پیدا کیږي بیا دې بالکل صفای د زړه که شیخ نه هر قسم حرکت سرزد شي هر یو خبره وکړه د عقل کې راضي او کنه راضي لیکن چونکه عقلی محبت سره طبي رايو ځ شي دی بیا بالکل ټیک که څوک ته په پوښتنه دې پوهم کنه خو چې دی وي خو ټیک ته خبره نو په دې وجہ د طبي محبت یقینا دی لیکن دې سره د عقلی محبت چې هغه غالبي او دې هغه قلبي په پته کله لګي چې موږ په عمل کې رسوخ موږ د حاصل شي یا موږ به عمل شو د شیخ په تعلیماتو باندې عمل وکړو نو واقعا بیا په پته لګي چې او د اسلام متمنی دی او د شیخ سره تعلق دی محبت دی عقیدت دی او اخلاص او الہیت ورته حاصل دی هم عرض کو چې صحابه ته د مقام ولې حاصل شو د صحبت په بنیاد باندې سره صحابه داسې وګورئ چې هغه صرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ بس او هغه نه رسو دنیا نه لاړل بس ایمان راوړ او دنیا نه لاړ مثلا یو غزوه وا باغی کې یو صحابي د غزوې نه لګ مخ کې راغی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس باندې اسلام قبول کړ ایمان راوړ غزوه تیار وا بس لاړ سیده باغی کې شرکت کو بعد وی چې دا غزوه احد خو بهر حال هر یو غزوه شو خو په دې غزوه کې شرکت کو او چې څنګه شرکت یو کو جلاړ شهید شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکاله کړه تاسو کو تاسو هغه کس معلوم دی چې هغه بغیر د موزنه بغیر د روزه بغیر د زکات بغیر د عبادت د کولونه جنت تلاړ صحابه وی موږ د خپت نشته فرمایي فلانه صحابي بس راغی زما په لاس اسلام قبول کو او سیده لاړ بس جنگ ته داخل شو جو شهادت مرتبه ورته ملاو شله نو ګوره صرف څومره رفاقت هغه حاصل شو زیات نه زیات دا وګڼه د غنټې د 2 غنټو د 4 غنټو د 6 غنټو د 2 ورځو کوي لیکن هغه د 2 ورځو صحبت هغه صحابیت مقام ته ورسو او صحبت خدا سے شي دی د دې ډیر زبردست اثرات دي د دې خپل یو اهمیت ته یو انسان کې دا غواړي چې زه قدرمن شله زما قدر او منزلت څنګه چې دنیا کې مونږ قدر او منزلت غواړو کنه هغه لپاره مونږ د منصب کوشش کوو جایداد زیاتولو کوشش کوو نور داسې کوششونه کوو چې هغه سره زما قدر او منزلت دا زیات شي ما ته گویا جاه چې کومه ده حاصل شي هر سړی د جاه په طلب کې دی او لګ ډېر جاه هر یو له ضروري لازم ما ده دم تجاه چې هغه د بل د فتنې او فساد او د شر نه پېدان محفوظ اوساتي خو بهرحال هر سړی دا غواړي لیکن دینی اعتبار سره سړی وي چې ما ته جاه حاصل شي ما ته زما یو قدر او منزلت پیدا شي زما قدر او قیمت پیدا شي زه قدرمن شم نو غږ الله ور سره خپل تعلق جوړ کی ځکه هغه قدرمن خلک دي چې څوک وسره نږدې شو ټچ وسره ولګي د بس د قدرمن شي خلک بیا په هغه نظر ورته ګوري فلانی بزرگ خلیفہ د فلانی بزرگ مرید د فلانی بزرگ زوی د فلانی بزرگ رواره د فلانی بزرگ فلانه هغه کې خپل څه کمال نشته لیکن با کمال سره رايوز شنو هغه کمال دتم یو لحاظ سره دغه انتقال شو هغه نسبت ورته حاصل شو او چې صرف هغه سره تعلق قائمول سره انسان دم د قدرمن کیږي او چې دغه تعلیمات باندې عملو کې بیا کوم ځای ته رسي لیکن شرط د ماته سوې چې تعلیمات باندې عمل خپل طلب او شوق سره چې زما د یری زما د تعلق په بنا ونی ني چې زه چاته مرزا جوغه مرور بناسي خدا ټول د دنیا مرور جو زما د غاړي شي دي مرور دلګر خدا اوس چلو کوم د سره
اسی بسمې خو چې دلته نه وته خاشاش بشای خوشاله خیرازه او چې رادن نشه بس طبیعت کې تغییر ز بخول وینم زه پوه شم چې ردی ډیر په مشکله باندې راغل دي کدا چرته دی للهیت سره راتل زما د پکې زما د نوم پکې منځ کې نه وي یا د ادم ته بوده زره اتلم دا ټکی پکې نه وي نو بیا په دې نیولو باندې بد ډیر زیات اجر او ثواب ګټه ځکه حدیث پاک کې د بیا قرآن خان چې قرآن لولي لیکن دې پکې انخلی ران خلی اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے نو دې ته ډبل اجر ملاوي دوهرا ولی یو باقاعده تلاوت کی مستقل دغه ثواب بل د دې ثواب چې غریب لا تلاوت راضی نه انخلی پکې مخارجی مخندی تلاوت ولهم صحیح ناراضی آزاده سره روانه سر نشي ګل لیکن ځان نیول دې مرینه لګیا دې تلاوت کی نو دغه شان دې بیان هی چې سړی دې هغه اصلاح ته شوق نه پیدا کی کله د قب صورت انسان باندې پیدا شي د قب صورت سم ساده بروانی بس یو دم بریکو لګي دې ته د قب صورت وي او عمومي طور باندې د قب صورت د ګناه په یعنی د ګناهونو پوجا پیدا کیږي لیکن دینه علاوه امتحان دې الله طرف نه کی دي شي او یا د بیماری اثرات داومه کی دي شي د درې وجوهات دي خو بهرحال اوس کدی د قبض کیفیت کې راغی صرف دې لپاره وي چې خپل د اسلام محتاج ما زماز لکیږي او کنه کیږي زبدم نو دې باندې د عام خلکو نه دته زیات اجر او ثواب ملاوي او چې منځ کې دا دوه ټکی نه پکې د ما چې تاسو بار بار وي دا به من لړکې وای تاسو کډیر وای نه جی دا سه دا زیالوي دا لوی دا زبردست آینه ده غره زه کډیر ځان خپه کم کنه او نیم خپه نو دې نه پته لګي چې زه خپایم کنه او کډیر خوشاله مخفل خوشحالي پټوم نه دا زیبالوي چې خوشاله دی کنه د غم اظهاروم دې نه کیږي د خوشاله اظهاروم دې نه کیږي ها چې کوم با کمال خلق دي استعداد والا خلق دي غټ استعداد والا دي دغه په غم او په خوشاله باندې ورسړی نه پیږي هغه کمال حاصلول لپاره ډیره زیاته مجاهده ده هغه کمال د الله مونږ ته راکړي لیکن نه وینم چې وسړی غمجن شي یو دمه پته لګي تاسو چلو شو چې خوشاله شي یو دمه پته لګي بس هغه گراف کته ورکیږي پته ولګي یہ بہت چاہانا ظاہر ہو کسی پر راز ضبط غم دوان سو کہہ گئے لیکن شکست دل کا افسانہ دا اوخ کی چراو بئی کنه پته ولګي سړی غمجن دی یو سړی ډیر غوسه ای کنه ا دې وځه خپل غوسه پټه کم نشي پټولې ځکه دا غوونه تکسر شي رغونه راو پړسي مخې تکسر شي تاسو کوته ډیر وسه چل نه دي زما ته به دا سړی پیږي سره ساته به دا کته دنه سبست بغوز در کې پروت نو بهرحال دا خبرې دي زکولی دي چونکه دا تربیتی مجلس ته کنه دا س بیان بازی نه د دې کې ګوره چې دا څه وځي او سیکوینس سره دا څه او ترتیب سره ما یو شی یاد کړی جو په مخه به ویم مجبور چې کم د کې ارشم چې بیا ما پچھلی جمعات میں پڑھ چکے بیا به تاسو نه کوم نو هغه شی نشته چونکه تربیت ته مجلس تربیت نو د کې مختلف خبرې بیا کله یو کله بل بعد یو کې کس اریان چې خدای موضوع سو دا موضوعګان دلته بیا داسې وانی یو ترتیب ومای لیکن کله داسې چې به ترتیبه به موضوع خبره روانه شي نو چونکه دا د بیان بازی لار خدا نه کنه که بیان بازی ونه دا بیان بازی څه کمال نه دی حضرت فرمایل دا ځوانان واړدل تناسي نن یو ماشوم دغه بوزه پوره یو هفته پټرین وکړي داسې مزیدار تقریر وکړي چې غټ نه غټ عالم بونه کی لیکن آیا دی چې کوم رسمي تقاریر دي د سر د انسان په باطن کې اثر شوی دی د دې خلکو په صحبت کې څوک داسې یعنی پاغه کې انقلاب راغل دی دغه اصلاح شوی دا یو بونه ویني او الله والا گویا په غالیف به منیو نه پیږي ظاهر د دنیا اعتبار سره لیکن دغه صحبت ته راځي در په مخ روان دی اوسي حضرت فرمایلی دی الله ولو دا مجالس دي خانقاګانې دا ولی ساز کارخاني دي دلته اولیاء جوړیږي ظاهر کې ښکاری نه لیکن چې کله عملی میدان ته راشي بیا پته لګي چې واقعي څنګه صحبت د حاصلو او څنګه علم د ډوم حاصل شه ټول علم الله تعالی د خلقو ته بیا ورکی ظاهر بین په بیا حیران شي الله دا خبرې د کم نه کوي دا علم کم نه راغی دته علم لدنی وعلمناه من لدنا علما علم لدنی الله تعالی ورته عطا کی خو شرط څه د اخلاص او للهیت نو که اخلاص او للهیت نو لږ عمل به الله په بارگاه کې قبول شي نو صحابه ته یو خو صحبت حاصلو بل کمال اخلاص ورته حاصلو چې هغه یو مد یعنی 2 کیلو 3 کیلو 3.5 کیلو یا یو موټی کوي
چې دم تباغو دی الله تعالی په لار کې خرج کوم کدا احد غر برابر اته میله ودا احد غر دی و میله یا اته میله دم تک موږ دی الله په لار کې سر خرج کو هغه یو موټی ته بونه رسو دا کمال اخلاص او للهیت او د صحبت اثر وبګي جامعیت ورته حاصل شوی نو موږ به صرف کمیت ته نه ګورو کیفیت ته وګورو اعمال کی کیفیت سے کم دے دا اصل دے کمیت هم د دې خپل اثرات شته لیکن صرف کا کمیت په سلاړه کیفیت هم بیا منه حاصلېږي د دې مثال حضرت دا سے فرمایل مثلا یو نه خدغه نه دلته سوګنه خو لګي چې وای دا ولای نو یو کستا دی یو ډزیو کو جو بلیو کو خطا دریم خطا سلورم په 50 می وښته او بلاغه دی چې هغه راغی لګیا دی په لسمي وښته درې ماغه د خو څنګه شیشو تړو جو بس چې غر شو پر اولنی وښت دا اولنی والا زیات با کمالش حالانکه یو ښکاری یو گزارې کړ دې او بل 500 سلو کړل نو په اعمال کې بسړي وزن چې دی هغه پیدا کی وزن بس سر پیدا کیږي چې ګناه نه انسان ځان ساتي د حقوق او تعمیل او تکمیل کې خصوصا ګناه نه پرهیز دا اصل دی موږ عمل ډیر زیات کوو الحمدلله سمر عمل چې زمونږ پیر بیان کې دم ته شاید باید بسو کوي چې 1.5 2 لاکھ ذکر والا خلق موجود دی په دې محفل کې تصور کې بس تاسو نه راځي چې 1.5 لاکھ موږ مولیان خو سلمه نه کوو حضرت فرمایل مولا سړی ته ذکر غر ته خطل آسان دی خو ذکر ګران دی ورته او یقینا چې الله ولا خبره کیده دغه مشاهده ده او یقینا زوم په دې نتیجه رسیدلې چې ډیر ګران دی هغه وخت کې موږ ذکر وکړو ما خصوصا جو ټیک د کني بیا ضرور دغه رنزوم بیګامه د شپې 12 بجې تلاوت کو پادشي ورانه 12 بجې الله ما تلاوت نه کړ 12 بجې کو 12:30 خو بهرحال نو دم ته د ذکر والا موجود دي لیکن که صرف د کمیت ته وګوري چې دم ته کوم انور شي وسره نشته نو فایده به ورته وکړي لیکن چندا فایده ورته ونه رسي خو بهرحال د عمل کوشش پکار دی اخلاص او الہیت سره راتل پکار دی د اصلاح په نیت راتل پکار دی بیا لګه مرګوم دی الله په بارگاه کې قبول شي الله تعالی ډیر قدردان ذات څخه ګره هغه د چاسای او مهنت الله تعالی نه رد کوي نه ضایع کوي کافر لوم الله تعالی سره وړي په دې دنیا کې ورکی حضرت فرمایل دا دنیا کې چې کوم خلک مخه ته دی یاد دنیا د جاه او جلال او منصب لپاره منډه ترړي وي ګرځي را ګرځي چې ماته داسې منصب ملاو شي داسې د قوم مشر سره د قبیله مشر سره د خاندان مشر سره زرین سے وغیرہ وغیرہ داسې شوخي کنه هر سړی یو شوخي چیرې دا څخه خبره مې کوله چې دا شی ماته حاصل شي نو غیله پارغه کوشش کوي کنه مهنت کوي مجاهده کوي کنه کوي ذلت پکې مو اختیاري داسې خلکو خواته لار شي چې هغه ظاهر کې په عام مجلس کې دغه سو وخت او قدر او منزلت نه لیکن دې خپل مقصد لپاره هغه ته مزي هغه ته چی جان کوي هغه ته سرنګون کیږي هغه ته متابع شي او چې دم ته رسوایی هغه اختیار کی ذلت اختیار کی حضرت فرمایل الله ورته ساډو کې گزار کیه هوې دم ته ځان ذلیل او رسوا کا دسنه سبد ته ملاوي شي او چې دنیا لپاره سړی مهنت کوي هغه ته سنه ملاويږي نو دین لپاره او سړی مهنت کوي او ظاهر کې او قسم ذلت او رسوایی هغه اختیاري اگر چې حقیقت کې هغه عزت ته لیکن ظاهر کې دا ذکرې نو الله تعالی به څنګه نامراد واپس کی یقینا به الله تعالی دغه مرادونو پوره کوي دغه چې کوم خواهشات هغه به تکمیل ته رسي نو په دې وجه حضرت فرمایي چې الله تعالی قدردان ذات دی خو صرف چې انسان لګ ډیر وکي د دې متعلق حضرت یو واقع بیانول په اصلاح نفس کې داشتي و په دویم جلد کې دا یو ځل تاسو چلو شو چې په دې بغداد کې قحط راغی قحط سالیش لاله چې کله قحط سالیش لاله ملک عام بارانونه بند شول غلې چې هغه ختم شللې فصل نه کېد فصل ووچ شو لکه دانن سبا چې دا کیفیت دی فصل بنه کېد سشي نو او چې کوم خلیفہ وخت او غسر خوده جو ارسو لیکن عام خلک متاثر نو په دې بغداد کې یا د خواوشا په علاقه کې یو کسو زموږ شانته ناراسته غونته هغه بټول مرکور پروتو چیرې په تیار سره ملاو شي جو بخرو کني جو الله الله خیر صلی الله علیه ګورو با نو خزه ورته یې سړی وي چرته بار ته وځه مزدوری وکا
سه 2-3 ټکه پیسې وګټه راړه دغه موږ ناست یو خیر غواړو کته یو ته ګورو کله بل ته ګورو څوک لاله غله راړي څوک لاله جو دال راړي څوک لاله یو شی څوک بل گزاره کوي ته لګوړه خېګا نه نو هغه خاصه نه کو کار غله خو باندې پر هغه خدای ته ګوري نه باروي خات وي کم ده ته بزیوي خات وي ملک بالکل فزیدل دي صد حرام شي موقع د خطا کړه چرته مخ کې دی ویل ونو اوس که زه وتلم کوونه وتلم خبره برابر ده نو خزه خو اخیره خوم په هغه یې سن څه چلو کوي اسمه کې نه ځکه دا څو پوری بناستیو او ضرورتونه دي ماشومان دي جات کی دي نو هغه څه چلو کوي دا څه چلو کوي خلیفہ خواته لاړ شه د بغداد چې کوم خلیفہ وخت دغه خواته لاړ شه کې دي شي سره هم درمنیو کې سن څه بدل راکی خپل جاری به ورته وکي چې دا څه غریب ما او لباس نه قات سالی ما دا مزدوری په ملک کې نشته خلک پریشان حال دي خوراک څخه کله شي نشته سلګره هم را منیو کا خیر خیرات را منیو کا دغه غول نه تیار ده ورته خزوي خلیفہ وخت دغه خواته بزم اما به پریدي سو غلطه هغه تر رسای ډیره ګرانه ده هغه تر رسای لپاره واسطو ضرورت یو به بیاي بل به بیاي بل به بیاي دا خلک به استعماله ال باغه ته رسي اسه خو سړی نشي رسیدي نو حضرت فرمایل وګوره موږ دنیا لپاره څومره واسطه استعمالو یو ته ولای جی تما سر لا شخانجی خواته دو چودري سے خواته دو فلانی سے خواته دو ممبر سے خواته دو ناظم سے خواته دو علاوه یو ته سوال بل ته سوال بل ته هغه کوم سر لاړ شي نو دغه ملازه جدا او دغه کس جدا کارو شو کور شو ملازه پر اغلا او بیا ته کوم ذلت او رسوایی هغه جدا خبره او الله تعالی سره تعلق لپاره د چا د مینت او د زارو ضرورت نشته براه راست انسان الله ته رسیدي نشي کینه براه راست به الله تعالی ته رسیدلیو نو په دی وجه الله تعالی یو ضابطه قانون چې د قران پاک کې بیان کړ یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله یو داشلا او بل اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم که زما اطاعت غواړي الله فرمایي چې اصل خزیم زما اطاعت لپاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت تاسو باندې لازم او ضروری دی لیکن پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دنیا کې اوس نشته نو څنګه به اطاعت کوي واولی الامر منکم چې کوم اولی الامر خلق دي کم چې دغه نائبین دي ورثا دي علماء ربانیین دي اولیاء دي د دې خلکو صحبت به اختیارای نو چې دا د اختیار کړ دا ترتیبی نزولی دي اسلام پر ترتیبی سعودي دي دا د میت وال په مخ کې لوستل پتن لګی چې دغه الفاظ به بدل شي زموږ د اردو والا په یعنی دغه وکنه حسابو میت اوس په انګلیش کې دغه بدل شي نو دا خو د ترتیبی نزولی دا دي چې اول د الله اطاعت بیا د پیغمبر بیا اول الامر لیکن اصلاح لپاره چې الله ته بسړي څنګه رسی اول به اول الامر نسی شیخ طریقت پلاس کې بلاس ورکی دغه صحبت به اختیاري دغه صحبت نه چې فیضیاب شو نو دی اتی رسول کې داخل شي ځکه چې شیخ خپل اطاعت چا منی نه کوي خپل فرمانبرداري چا منی نه کوي خپل بنده څوک نه جوړي بلکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت دغه سنتونو باندې عمل دا جذبه د انسان په ځړ کې پیدا کی چیرې د کې د سنتو احیا پیدا شي سنت سره تعلق محبت مینا شوق دا پیدا شي او چې کله سړی اتی الرسول کې داخل شو چې د پیغمبر اطاعت وکړو دغه د الله اطاعت ته من یطیع الرسول فقد اطاع الله چې چا د پیغمبر اطاعت وکړو صلی الله علیه وسلم نو الله فرمایي چې دا زما اطاعت شي نو بهرحال د الله پاک سره تعلق لپاره صرف دی یوې واسطه ضرورت هغه دی الله والو د بس او دا خط تعلق دی خمین او محبت دی دغه رسوایی او ذلت دانش دی بلکې قدردانی او قدردانی ده خو بهرحال هغه چې بيد خو ډیره ګرانه زبد خلیفہ ته څنګه رسم نو هغه ورته زته کوشش وکړه غریب سړی کې دي چې الله اسباب پیدا کی لاړ شه دغه زړه کې دن هغه خدیزه خو بلاړ شم کوشش به وکم سوال مينت به وکم ولدا د چې د بادشاہ خوا ته اخر زم نظام سره بس شي وړم کده غسه به تاسو روانم اخر بادشاہ دی واخه خلیفہ دی نو دا دغه یو عزت او اکرام دی چې سنه څه تحفه هدیه خو له اوسم کنه سنه څه تحفه خو پکار ده نو دنیادار خو د توحید ګوري الله ولدی من نظر ني حضرت یو فرمایل دا عام او چې مشهور دی څنګه خالی جاوه ته خالی آوه حضرت ودی کی ترمیم کو چې عام خلک خو ضابطه دادا چې کوم عام دي زمنګ د اکابر دیوبند علاوه نور هغه چې رس شي لاس کې راوړي نو بیا به تاسو فایده ملایي صحادیات توفا وغیرہ وغیرہ لیکن وی فرمایل د دې مقصد او مراد څه دی کته د عقیدت او محبت نه خالی راغلی نو فیوزات او برکات نه خالی سي لہذا عقیدت او محبت سره راځه نو بیا بدلته دی الله تعالی تعلق مين او محبت د حاصل شي
نو خیر چې د ښځې ورته ووایي چې ته لاړ شې هغوی ما سره څه شی نشته څه شی به وړم نو ښځې ورته وایي داسې چل دی وګوره ستا خبره ټیک ته بالکل څه نه څه وړل پکار دی ولې موږ سره څه شی شته نه غریبي ده لیکن ملک قات ته داسې چل دی چې نور خو څه شی نشته خو زمونږ خوا کې دا تالاب چې دی دا چینه ون چې ده دلته دا اوبه چې راجمع کېږي موږ چې ځان ځان له کورونو ته راړو دې نه یو منګې ډکه بادشاه له اوسه خلیفه وخت لا دا منګې دی اوبو ډکه دا اوبه به هغه چېرته هم نه لیدلي ځکه چې ملک قات ته باران نشته یقینا په بغداد کې هغه پاتې کېږي د اوبو ضرورت به هغه بادشاه په ځان باندې قیاس کړه المرء یقیس علی نفسه هر سړی بل انسان په ځان باندې قیاس کوي او دا ډېره غټه غلطي ده که چېرته موږ دا نه کولې داسې که نه نو نن به زمونږ الله والا سره تعلق هم قایم موږ به دیندار هم او زمونږ به دین سره شغف او تعلق مینه محبت هم او لیکن زه خپل قیاس په بل باندې کوم او ظاهر دی المؤمن مرآة المؤمن یو مؤمن بل مؤمن لپاره دا د شیشې په مانند دی نو شیشه ګورې د بل چا شکل سړي ته نه ښیي که ښیي شیشه که تاسو ګورئ که نو ما تاسو ته ګورئ نه ښیي چې تاسو شیشې ته تاسو ولاړئ زه پکې راشم داسې نه ده شیشه انسان ته دغه خپل حقیقت ښیي خپل حقیقت ورته ښیي چې وګوره ته دا شی ګورئ یا څه مطلب شو چې مؤمن لپاره د شیشې په مانند وګورئ که موږ کې یو عیب وي زما په دې مخ باندې ګندګي لګېدلي نو دا شیشه کې چې زه وګورم نو دا ګندګي ما ته دا شیشه څرګندوي خو بل ته کاري نه وي چې راشئ وګوره وایي په مخ یې ګند لګېدل دی وګوره مخ یې بېلمازه دی نه دقه شان دی مؤمن لپاره دی مسلمان لپاره دی پیربایي لپاره دی عام انسان یو مسلمان لدی که هغه کې د څه عیب ولیدو ډنډوره مه کوه خلک پې مه خبروه هغه رسوا کوه مه هغه نه پرتوګ مه وباسه غلی شه د مرآت شانتي شیشې شانتي جدای کرو رہتا کہ دا کمیز محسوس کوم نو دې سره به اتفاق الفت او محبت پیدا کیږي دا موږ کې به التفاتی ولې دا موږ کې چې بل کې عیب سرګن شو خپل عیبونه خو موږ تصور کې نشته د بل عیب نو بیا موږ هغه ته خو خولي پورا ملک په خبر نو دغه غریب موږ به پرتګو واسو ها که دغه ګناه داسي چې هغه متعدد دی هغه اثر متعدد نو بیا دغه اظهار دا مجاز غیبت سوارلس قسمه دی کنه چې سوارلس مواقع کې د غیبت جایز دی بعضوی چې ودی هغه نه بیا سوارلس الخبار حال وشل یا سوارلس پاګه کې یو موقع دا وماده نو بهر العرض به سکو چې هغه ورته سوی چیرې خلیفہ دی اول ته به مو بني قات وي نو داسې چل دي چې دا وبو ولا وسه دینه غټه توفه په دې زمانہ کې دی وخت کې بل نشته ځکه چې قات دی وبشته نه نو به یو نایاب شه دی دا به غسرنی دا سړی تیار شه خزه ولا جو غوبو واچره سو وبو وي ښاو وبوي ابس هغه خله ولا وترل خو جوخته عدل منجیله په سر کې خلاده په دامنګي خې روان دی خان سے مفتی سے علامہ سے فلانے سے روان دي دا چې په سر باندې کې دی خو ډېر خوندي دا څه کله هر سړی وی چیرې سره پوزیشن کې کیمرا نشي کبه یک ځای موږ بل چاله ورکو وړو کې څوک موږ ولې دغه باندې کېدو چې هدا ما سره وسه او که بریف کیس نو هغه کې لک پوزیشن ډېر دغه په خپل وجتم دا سه مخ کې رسو کې روان دي بهرحال دغه خبرو اصلاح ده دا لازم او ضروري ده زمونږ د عیبونه دي نقایص دي چې دا نقص کوم دي دا موږ نه لري شي زمونږ نگاه د مخلوق نه لري شي خالق طرف ته لاړ شي نو بهرحال دا منګې د روان ک شکل روان کو ډیر ټیم پکې ولګید پیادل سفرو چې رز به لګولي 2-3 ورځې سلو ورځې ارسو ورځې چې وشلې ډیر په مشکله باندې ورسید د خلیفہ دربار ته مینت سنت یو چې بای داسې ډیر لرنه راغلم غریب سړیم او ډیر مجبور راغلم او بادشاہ سره ما ملاو کوي خلیفہ سره ملاو کوي او بس چلو کوي چې کومه کارندې وغیرہ وي دغه په ځړ خو چې ډیر لرنه سړی راغل د ملاو به کو بادشاہ سره خو دا د سې راوړ د بادشاہ له خاص توفه راوړ دوی خالص غلب ورکو متا سو متنګوي دا بز په خپل غل رسمه به خوشاله شي یعنی هدیه خو بل سړی ورکول شي لیکن که سړی په خپل ورکې نو دې کې لږ زیات هغه ته اطمینان ومای بل دا و چې دی هغه احتمال شکوک شبات ختم شو چې ورسید که ونه رسید چرته روک خونه شو په لار کې چاو خونه خوړه وغیرہ وغیرہ بهرحال دې جو رسید
چې ما دنه کياله زبر دا منګي په خپل وړم بادشاہ لوي تاسو ما نه واخلای اډو دغه قدر منزله زما مکوي دغه ادب نه ځاسه خیمه وي هو ټیک ته صحیح ده بادشاہ له اورسو چې اورسه بادشاہ په تخت باندې ناس ډېر خلک ناس دي درباریان ټول دغه وزرا دا خلک ناس دي بادشاہ خبرې اترې کوي مجلس قائم شوی دی دا سړی چې ورسه نو د خو ډېر زیات ځان تقاویر چې وای ما بادشاہ له خاص توفر اور دوغه مې راوړ دي دا وبخ په دې ملک شته نه دغه زه خوش قسمت یم چې موږ سره وګوي ما بادشاہ لراړلې او چې رسیده بجای د دې چې د نورو توفیق ته پزمکه باندې پرتی وي د جوړل بادشاہ خو کې په دې تخت کې اخلا راس دا مانګي په دې تخت کې خو جو بادشاہ ودا سې شه دې سسو کې کم نه غوي جی غریب سړی م ډیر لره نه راغلم په ملک قاتو اما چې بادشاہ له توفو سم دا سې شه راوړوي دا ما الجنه جنت وب می دل راوړ دی هاذا ما الجنه وی دا د جنت وب دی بادشاہ وی ها ماشاءالله تا د جنت وب مال راړ لیاو او دا خلق قدردان هم وی کنه الله تعالی چې چاله دا منصب ورکی کنه زړه ولوم غټ ورکی او پکاروم د چې صاحب منصب زړه غټ دونه ډېر حوادثات راځي ډېری خبري برازي چې دم ته باندې دغه ججوري تنگ شنده بده دین لیکن ظاهر کې ډېر بلې مانس بالکل تاسو به را د شان سوګ نشته او دغه دغه اخلاق انسان چې کم دی بیا ځان تمایل کی دا زبردست یعنی الله تعالی غوته یو صفت ورکړ دي کنه دغه په صفت باندې خلک بیا ورپسې رواني کنه او که دین لپاره وسړی داسې وکړي بیا په خپل سوچو غاین لک تقابل مو کوي چرته کنه د دین او د دنیا تقابل شته نه لیکن زمونږ چونکه استعداد کم دی نو زمونږ د تقابل کو لګ نو بار البادشاہ ډیر یعنی اعلی ظرف هغه ایسو نو چې سړی ته وګورم مال او بتراړي اوس زدي وبوسه محتاج یم بیا لا پکې نخریو ما کې د جنت وبدي بادشاہ ډیر زیات قدردانی وکړو یالته دلته کې دوي الوی دغه د خوشنودۍ لپاره خوشالو لپاره الا ته کولاو کوي زدا جنت وو وینم وي او چې څنګه ته لپاس نه کپڑا لټ نو خو ښاو به جو بین شو او بس خاشه وي ښاو وي بین شو جوالته چې کوم دی چې کوم استعداد کم جو یو داسې پلا راغس پود ته ونی او دلته شیخ الحدیث ونی او جوالته شمس الرحمن سے ته الټه راغلی جو بل بادشاہ بالکل غلی دا بین پاګه باندې ټولو کې زیات لګیدل و دغه خوا کې دا مانګي برودو لیکن هغه کو زده پوزې ته شوړه نیسم نو دا غریب نور شرمنده شي او رسوا بشي نو برداشت وکړو ضبط نه کار واغس دا طریقه تاسو میز دکای زدي امید زکه تاسو الحمدلله ما یې ذکر دا تاسو یې ذکر که چرته داسې احساسو د خلاف مزاج یو خبر اشلله یو خوراک شي شو فل فور بکیبونه مو باسه فل فور خپل د دې وچیل نه دغه اظهار مکوي وچیل متر وای استقامت سره چې وي د خپل یو سوچ او یا جذبه او استعداد یو کار یو کوزه جو خراب شه مثلا نو اوس دغه خرابي خو مونږ ته معلومه ده سرګنده سره فیده بسو شول دا وای فرض کې او شی مثلا د خوراک خبرو کوم ځکه د خوراک کې مونږ ډیر تنګیو خوراک فرض کې چې مونږ لراک او غزما د مزاج مطابق نو مزاج مطابق نو عمومي ماخه نو چا ورته خو نه وي او زه دغه وخت دا وچلی تریو کوم د دې با اثر سي اثر خدا چې هغه سړی لار ذلیل شي او د مسلمان ذلت دا ناجایز دی ابو رسوا کینا بل دا کما دغه ذلیل کما ته سفید شله که زه خرم جوګي تګي بدما که خرم اخر خلاصه دغه بیا به خرم کا نو بهتر اند چې سړی ځان خاموشه کی نو بهرحال خبره کې خبر راوځي خو خبر راټولم د حضرت تیم تشریف فرما دي ابو بوم بیا خیر کې خبره کوي او ورپسې به ذکر او دعا باغو کوي خو ما چې لک تمهید دغه کوم چې دا مرګري را یو ځي بیا حضرت تی راضي نو عرض مې دا کو چې بادشاہ ته دا مانګه کې خو چې مانګه کې خو دغه تیلر کو ټول پوزیونی ولې الی جبین دی وی چاوي مال باقی را دي چاوي زول ټای کوم څوک بار ته تخصیصو په یوې څوک بلې خو چرته بادشاہ ته خپل بادشاہ بالکل غلی ناشته یو ټول بیا یو دم هغه ارث تور بيخي ختم تا من چې دا بین لګیدو چې اوس د بادشاہ په مخ کې دا شوړولې سزا انده کنه قدم ته نه معلومه شدا ټول تکلف ته تصنع بناوړته خو صرف دی بل انسان تذلیل چکم دی دا مقصود دی بس چې بادشاہ ته وګورئ بھائی بادشاہ خو شوړه پوزي تند دی ولې نه غسد نه غواره اظهار کو نه سکراحت محسوس کو
نه نفرت وکړو نو ټول غلي شول چې خو دا خو موږ واقع دی دربار بې ادبي وشله د بادشاه بې ادبي ده چې بادشاه کوم طرز هغه موږ له پکار دی دا موږ څه چلو کو خاموش بادشاه وی دا سړی خاص تحفه مال راوړ ډېر لري نه راغل دی ګوره او ډېر اخلاص سره راوړ دا څه لوکه ته دا وبو زما چې کوم خاص لوخي دی پاګه کې دا وبو واچوي دا به زه په خپل استعمالوم او دا سې چلو کوي چې دله د منګي چې کوم دی دا دی سرو زرو نه ډکه ورکه والا ډېر رخصت کوي ډېر لري نه غریب راغل دی ډېر شوق سره راغل دی طلب سره راغل دی او مال داسې قیمتي هدیه راوړ دا یقینا چې دا هدیه ماندل دل کوم ځای کې دا ښه وبو بادشاه کړی لیدل وي دا بادشاه دا وکړل لیدل وي لیکن دم تقردادانی وکړه چې د پزله باندې سبوج رانه شي او هغه رخصت کو رخصت وخت کې سوې بادشاه وی داسې چل دی چې دې غریب ته پته نشي چې دې کم ځای ته راغل دی او بادشاه په کم مزو کې دی او بادشاه سره کم نعمتونه دي نو کله چې دې رخصتوي کنه په دې دجلې باندې روان کوي دریاب چې کوم دی دجلې دریاب د دې په دې غاړه دې رخصت کوي دلته ورته سموه خو بار یو باسه چې کله هغه وخت ډېر خوشاله و چې زبردست کمال مې وکړ داسې وبه مې راړلې بادشاه لا چې دا وایي چې هم نه دي راوړي او بادشاه دم ته قدردانی وکړه چې مال د سرو زرو د منګې ډک خو چې کله د دجلې په کناره باندې تیر ک کنه چې دا دریاب یولې د روان دی چې دا دریاب بولی دی بس وبو بس یو مړ نو اذان ورته دم ته ملامت دم ته ځان ورته بد خارش چې سړی ادا دې چلو دا خو د بادشاه توهین دی چې تا غل دا ښاو براړلې هغه غریب دم ته قدردانی وکړه دلته خو دریاب بېږي دریابونه دی او بس ستا منګي بسي دا خو ټول خلک دی نه دلته دا فایده وچدي دا خو د ډېر بد وکړ ډېر رسوایی دی وکړله د بادشاه ګویا تا تخفیف وکړو د هغه عزت او قدر او منزلت ته کم کدا دې چلو کو لیکن بادشاه قدردانو نو حکیم محمد رحمت الله علیه حضرت په اشراء نفس کې د په فائدہ کې لیکي چې وګوره یو بادشاه دی دنیاوی بادشاه دی یو انسان دی عام چې هغه نیکی سه نیکی نه و ښه نیکی و هیڅ یو مانو قابل استعمال شي نو دغه دم ته قدردانی وکړه چې هغه د سرو زرو هغه ارس ډکړل او سر زري ولا ورکړل رخصت یې وی بعینه دغه شان د انسان اعمال دي چې هغه د الله په دربار کې د پیش کولو قابل نه دي انسان بسی دغه ذکر بسی دغه تلاوت بسی دغه موز بسی دغه دعوه بسی لیکن الله تعالی د انسان د صحیح مهنت او کوشش ته ګوري چې څه سن سيزان کړول دي نو الله تعالی بدوم ته زبردست قدردانی دی کوي ایا وی فرمایل چې الله ول سره خپل یعنی مماثلت او غو نظام مقیاس وي دغه عبادت د انبیاء او د صالحا او د صدیقین او شهدا او دغه اعمال چې ګوره دا خپل عمل به دغه څخه چې لکه د دې سړی دا وبوي نو عرض بدا کو کوم لغون ته مهنت کو کنه الله به ضرور دغه قدر کوي او چې موږ خو کو کنه موږ په لاس باندې لاسخي بس زماته سره ډیر امینه ده جی ډیر امینه مې دا ورغره موږ بنو کوم د موږ به ماته نه وای د دې مثال په حضرت دا څه فرمایل چې فرض کې خپلار دغه تګی شو بیا دې زوی ته چې بچا مال یو ګلاس وبره که چې زوس کم ادي ورته دادا کاکا ماما ارسه دا سوای تا سره مینه ډیر زیات مې خو خیتانه بغیر د وخت نشم دیرولې کته نه جو بمړم ولی وبدل نشم راکولې نو وی فرمایل تاسو سوچو کوي چې آیا دې تابعدار دی او نافرمانه دی دغه نتیجه به چې وای نافرمان دی غصر د خلی لفظ دی د خلی تابعدارین د خلی تابعداری کافی او شافی نه ده عمل کې به انسان ځان لګي عمل څه چې کوم مأمورات دي هغه تکمیل وکي دغه اهتمام وکي نواهی چې کوم منکرات هغه نه بدن ساتي او چې کوم حقوق دي هغه تعمیل او تکمیل دا لازم او ضروری دي دا موږ چې دلته ذکر کوو دغه حقوق دي ګوره دا حقوق خدري حقوق دي کنه غټ بار ذکر چې تاسو خیاد شي یو دی الله حق دی د الله حقوق چې کوم غټ دي هغه بیا 15 دي کلمې نه علاوه د مز روزه زکات حج د دې موږ تاسو تجزیه بیا وکړئ نو صرف دو پاتې کیږي ځکه حج په ژوند کې یو ځل دی بیا بیغمه هغه که چا باندې فرض والا چې چا باندې فرض نه سره نه دین اوته زکات هغه باندې فرض دی چې مال او سرشته په کال کې به ځل ورکي کني جداوم بیغمه شه صرف دو سيزونه دي چې هغه کې مالدار غیر مالدار صرف بالغ انسان عاقل بالغ هغه برابر دی موز دی او روزه ده نو دا دی الله حقوق چې د دې من تعمیل او تکمیل کو اصلاح دغه ته وی وره د خشن دی بندیانو حقوق ته غمن بیان شوی دي چې د مور حق دی د پلار حق دی د خزه حق دی د اولاد حق دی د گاونډي حق دی
د رور حق دی، رشتہ دار حق دی، د نفس مؤمن حق دی، د نفس انسان حق دی، د غیر مسلم حق دی. دا ټول حقوق دي د دې تعمیل او تکمیل. او سره دریمه درجه کوم چې عامه طور باندې مفقود د نن سبا هغه څه ده چې کوم بهایم دي دغه حقوق او تعمیل او تکمیل چې دا به انسان کوي. نو دا درې قسمه حقوق دي د دې تعمیل او تکمیل دا موږ باندې لازم دي. دې ته ور اصلاح وي که تاسو صرف ذکر ته اصلاح وای بار بار دا ویم اصلاح نه ده. که صرف تاسو وای چې زه په مخر بروجي نیسم دې ته اصلاح نه وي، بلکې اصلاح څه ته وي؟ اخلاقیات، عبادات، عقاید دي، معاشرت ته، او بل څه شي دي؟ پنځم څه شي دي؟ معاملات. شکر دې چې یاد دې درته. د دې پنځو تعمیل او تکمیل دې ته اصلاح وي. زمونږ الحمدلله دا عقاید ټیک دي، الحمدلله. عباداتو کې مونږه کافی حد پوری خيو، الحمدلله. اخلاق کم ته چې موږ ظاهري اخلاق ویو هغه د ټولو خدي حقيقي اخلاق څه دي؟ ادا دي رضایل و خصایل. زجو سنه څه درجه کې اغاشله، لیکن زمنګ معاملات زمنګ معاشرت نل دي، نل صفر. هر سړی دی په دې غورو کې معاشرت زمنګ کله خدي منګ رونو سره خيو، رشتہ دارانو سره خيو، عام لین دین معاملات زمنګ ټیک دي ندي ټیک. دوکا، فراډ، خیانت، دروغ، وعده خلافی دا څه شته کې نشته. نو بیا موږ ایمان خلک نفرت کوي. زه خو دې زم ته پسټو ذکر کوم، نو تاسو ذکر د خلک نه ګوري، تاسو معاملات ته ګوري، تاسو معاشرت ته ګوري چې کوم حقوق تاسو باندې متعین شوي دي هغه پورا کا. خصوصا وګورئ د مور خپل حقوق شپږ حلقې وشلې بیانېږي په مخه. آیا موږ هغه باندې عمل کړ دي؟ کامل کړي نو بیا زمنګ دا ناسه دا وینا دا بیا دې ځایونیو بیا خو فایده ده. اکنه یو غوږ نه واوري د بل نه وخت کلاړو نو اسم بل اسرانه غل چې څو پورې موږ دا حقوق نه پوره کړي، د دې تعمیل او تکمیل نه کړي، نو دا غوړ اصلاح نه ده. بیا صرف ذکر ته اصلاح نه وای بلکې دا حقوق به پوره کوی. مثلا د مور خپل حقوق بیان دل چې څومره د دې اهمیت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړ، څومره واقعات د دې متعلق بیان شول، څومره احادیث بیان شول، څومره قصص بیان شول. دم د خوشاید باید چرته بیان شوی یا چاوري دي یا مالوستی یا تاسو اوري دي. نو اوس صرف دا خوند چې ما وې زبې مو خو کمال مې وکوه دا سه مطالعه مې کړو اجو تاسو ډېر خوند دی وکوم غواورید. نو دا خوند لپاره خوند د عمل لپاره دی چې موږ په عمل کړ دی وکنه. نو دې کې به سوچ کوی چې دا بیان شو آیا د دې ما کې اثر پیدا شي کنه، څومره حصہ مې ما عملو کو څومره مې میونه کو. دې ته اصلاح وې دا او صرف صحبت کې انسان کې او جذبه چې کومه دا پیدا شي، جذبه دغه پیدا شي نو هغه پزړه کې یو تمنا یې چر دا حقوق اوس ما پورا کړل. نو د مور خپل حقوق د دې متعلق ما وی چې یو دو حلقې و په تفصیل خبر الانبیاء بعد اسلام خو قدر مشترک دا چې د مور خپل حقوق د دې ادایګي لازم ده. ځکه دې من زمنګ جنت او دوزخ چې کوم دي دا موقوف دي. کو څوک دا غواړي چې جنت ته داخل شول نو د مور خپل خدمت کوي او کنه پزان باندې جنت دی پیر چې بیا دې ګرځي نو تکلیف ته تورسی بیا بالته ته ټول حساب کتاب کیږي. حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل د رمضان میاشوا کور ته داخل شه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ویلی دو نو ډیر په جوش کې وا 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 عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ریان چې پلار لمنون څه چلو شو امیر المؤمنین خو نن څه بل څه کیفیت کې دی چې وا 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 عبد الله ابن عمر ته پوښتنه کوي چې پلار څه چلو شو. خو د ډیر خوشاله او د خوشاله اظهار دې په عجیب انداز کې وکړو. د څه وجه ده وی عبد الله ابن عمر ته ډیر خوش قسمت وي، ډیر خوش قسمت وي. ځکه خوش قسمتي دا دستا چې د رمضان میاشت او پر رمضان کې الله تعالی انسان طرف ته خاص تور باندې متوجي شي، دغه رحمتونه انسان ته متوجي، دغه د بخنی فیصله الله تعالی کوي. نو ظاهر ته خود صحابیت شرف ته حاصل دی. نو په دې وجه ته ډیر خوش قسمت چې د رمضان میاشت ومدله او بیا مزید په دې باندې خوش قسمت زکه چې زدن نه خوشاله یم وي. نو زکه می ته د مبارکي او د واه واه د انداز می اختیار کړ چې ډیر خوش قسمت او ډیر یعنی نمبر دی وړلې چې زدن نو ما خوشاله یم الله د نو ما خوشاله دی. او دا د خوشاله اظهار می زکه وکړو چې یقینا ته زما تابعداري. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د مور خپل تابعداري کوي قیامت پر دې باغه زما گاونډي زما په گاوند کې ویني زه هغه به یو ځای دا مطلب شو. څنګه چې دا دوه ګوتی دي
دا یو ځای دي دم ته نږدې وي یا دا منځه ګوته لږه مخې ته وتل دا بله لږه شاته ده زه چونکې پیغمبر یم او دا بل غیر پیغمبر نه دم ته فرق به وي ضرور چې زه به لږ مرتبه کې مخکې مو دی به ما پسې نو عبدالله ابن عمر ته پلار په خپل په ژوند کې او بشارت ورته واورو او دا ورته اظهار وکړو چې زه دننه رضا یم نه پورې به څه خبره چې پلار یا مور ویلي زوی ته چې زه دننه رضا یم هسې تکلفا خو وي خو چې حقیقت کې به ووي او که نه حقیقت کې به هله وي چې موږ هم څه استعدادي که نه موږ به څه کارنامه کوو نو هغو به وي که نه دا خو به وي چې بلکل زه درنه ناراض یم خو چې وي زه رضا یم دا کېدای شي ډېره ګرانه شي بهرحال الله تعالی د حقوقو تعمیل توفیق موږ ته راکړي وګورئ د دې څه ضرورت ہے دا خو دې باندې خو بیانونه شوي دي جہاں کہیں کسی شادی تقریب وغیرہ میں گانا بجانا ہو وہاں جانے اور دعوت میں شرکت کی حیثیت کی وضاحت فرمانے کی وضاحت ہے جکم دے کہ غیر شرعی محفلی بالکل تل ناجائز دی دا خو صراحتاً خبره ده دې کې څه دې تپوس خبره ده واده او نکاح دا عبادت ته عبادت کی سندری نی عبادت کی گډاګانی نی عبادت کی دا سيزونه نی عبادت ته کنه تاسو بس کوی نو موږ بدا کار کوو یا روزه دی وسړی نشه بدا کار کوي چې عبادت اطلاق په وشو په دی وجه خو کې عبادت نه وینو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته چې د نکاح اعلان وکړي او په جمعاتونو کې د نکاح اهتمام کوي نو جمعات څه لپاره دی عبادت لده کنه کدا چرته عبادت نه جمعات حکم به ولیو دا حدیث ځان ته مستحضر کې ټول عقدې بحل شي وی فرمایل چې جمعات کې یعنی د نکاحونو اهتمام کوي څه مطلب ته خلک ډيري بل دا خول غوښتل چې دا غوړ عبادت ته منګ او کفار کې دغه فرق ته غو خپل ځل خوشاله لکې منګ وینه دا ځل خوشاله نه دي دا د انبیاء او سنت ته چې انبیاء کم کار کوي نو هغه عبادت دي هغه دغه یعنی هغه کې دا خرافات ني او دا یو قسم د عبادت توهین دی چې وسړی د موضوع کې به د ډول راوخلی دا خدا مطلب شه او دې باندې الحمدلله خب تفصیلا دوه حلقې شوي دي خب بالتفصیل شوي دي مزامیر سماع د دې حقیقت غانا بجانا تقریبا 16 که 20 احادیث دې کې بیان شوي دي بیا ته د څه ضرورت نه ها سړی خپل استعداد دی ولدا ده چې ابغض لله ومنع لله ډیر ګران دی احب لله ما آسان دی اعطى لله ما آسان دی دا بار ویم د ایمان د تکمیل سلور درجات دي سلور خبرې دي کنه من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان ایمان تکمیل به الله کې چې دا سلور صفات انسان کې راشي نو حضرت به فرمایل زمون فرمایل به دا احب لله ما آسان دی سړي سره مینا محبت کوي دنه نه خدای ته پته ده لیکن ظاهر کې کته مینا محبت کې خلک ویاو چې احب لله من عملو شو یو دا چې آتا لله دی الله د پاره ورکا مونږ الله له ورکو کنه ورکو خو ځو ورکو ځو داو ما یو قسم وشلا لیکن منع لله ابغض لله دې کې مونږ مخې ته نه راځو ځکه چې مفادات او عزت پریوزي تعلق کې کمی راځي تعلق ختميږي عزیز ولی ختميږي سبب زما غم زما خادي دل بن راځي ځو خاړه پیو نه دا څنګه دا ابغض لله منع لله دا صفت په موږ ځان کې پیدا کوو الا بکار کی دا صفت خاړې مو وای چې خاړه وله چې خیر دی جی نه دا څنګه ها کته یو ځای ته لاړې اون خطللې تا ته پته نه و اون خطلې بیا خو ستا مجبوری شله کدی راوتو سو سبیل نشته یو دا بل دا کستا قوی دا یقیني چر دی ځکه اگر چې غیر شریک حرکات کیږي لیکن زما شخصیت دا دی چې زلاړ شم دا بابن شي نو بیا سنه څه گنجائش دی غالبا دارلوم دیوبند فتوا ده کمال وسیره ده کدی بنوري ټاون د خبر حل غزان لټوي بیا دم ته بسوک یادې بیا دا حیا دا چې فرض کا تلاړي او ساده ځان ور یقیني چې زه بندول شم جو بیا خو ټیک ده یادا چې زما شخصیت داسې چې د خلک به د شرم نه ببندي بیا هم گنجائش ده لیکن نن سبا سو خدای نه وسړی نه شرمېږي هغه انسان نه سو شرمېږي دی الله تعالی اصل خو هغه چې به الله تعالی ما ته ګوزه داسې چل کوم لګیایم یو عبادت ته هغه د عبادت په طریقه ما ونه کو نو د دې بس برکات ما ته حاصل شي په خپل سوچ کوی
چې هدي محفلو کې شرکت جایز دی او کنه او موږ یې سره وایي تاسو پته نشته که څه او چې کومه خبره خپل مفاد یې په موږ ټیکای مولوي صاحب ته وایي چې دا مولا چې نور ډېرې خبرې کوي من چې عمل وکړو. بهرحال سړی الله تعالی عقل ورکړ دی فهم ورکړ دی نو په خپل د دې باندې سوچ کوي ترغیب ورکوي بل ته بې دا څه چل گئے ته منې خو کوي تاسو ورور دی رشتہ دار دی تعلقدار دی دم ته وته نشي ویل چې مکه دا مکه ویل ګران دی کنه هغه تاسو دا مکه ویل ډېر ګران دی. بهر الله تعالی د حفاظت کې نو سمې سهار مې کو چې د مور خپل حقوق چې کوم دي دا ادا کول لازم او ضروري دا اوس ګره حقوق دي کنه الله حق دی چې الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دین ځان ساتي دا الله ول عبد دین ځان ساتي او زه ځان نه ساتم نو بیا نو ما دې الله حق ما ضایع کړ دې بنده حق مې ما ضایع کړ دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق چې کوم دې هغه مې ما ضایع کړ ما ته وسګه دې الله تعالی قرب حاصل شي. نو بار الله تعالی دې عمل توفیق را کی مزید ان شاء الله آئندہ الخ کې به بیانو الله تعالی دې من عمل توفیق را کی حضرت بوس بیان کی اخر کې و بیا ذکر به مای دعا به مای اغه نه رښت به حضرت په دغه منبر باندې تشریف فرمایي بیا به تاسو ترتیب سره یو براشه غوثر به ملاو شي ملاقات به وکړي.